لیکچر کې موږ خبره را رسولې وه د سټمک پورې. سټمک باره کې تاسو خو نه وایي که نه دي راغلي موږ په سټمک باره کې خبرې کړې وې چې زموږ سره کوم بولس راغلی دی انټو د سټمک. په سټمک کې دننه د ډفرنټ انزایمز په وجه او د سټمک کې چې کوم پیرسټالیسس کېږي د هغې په ذریعه باندې دغه فوډ کنورټ شي قایم ته کنورټ کېدلو نه بعد د ډایجسټیو سیسټم چې کوم زمونږ د ډایجسټیو ټریک 3 نمبر حصه ده یا 4 نمبر حصه ده چې کوم سمال انټسټاین دی هغې ته هغه خوراک راکوزیږي. په سمال انټسټاین کې دننه بیا فردر د دې خوراک ډایجیشن کمپلیټ کیږي او د ډایجیشن کمپلیټ کېدو نه بعد د دې چې کوم ابزارپشن دی د کې دننه چې کوم فوډ زمونږ سره بریک شوی دی انټو سمال پیسز انټو ډیفیوزیبل مالیکیول نو هغه مالیکیول بیا انټو د بلډ سټریم ډیفیوز کیږي بلډ سټریم ته ټرانسفر کیږي او د هغې ابزارپشن کیږي. سمال انټسټاین څه شی دی؟ دا زمونږ سره زمونږ د ډایجسټیو سیسټم یو سمال نیرو سمال ورته مونږ د ویډ په بیس باندې به وایو د لینث په بیس باندې به سمال نه وایو ځکه چې د لینث په بیس دا د ټولو نه لانګیسټ پارټ دی تقریبا 17 فیټس د دې چې کوم هغه لینث دی سایز یې 17 فیټس دی نو مونږ به دلته کې ولیکو د سمال په ځای چې اټ از ا نیرو and longest part part of digestive tract. The digestive tract د ټولو نه نری نیرو پارٹ دی او د ټولو نه غټ پارٹ یعنی longest part of digestive tract دی. longest means چې د دې چې کم سایز دی هغه تقریبا 17 فیټس in length دی په لینث کې تقریبا 17 فیټس دی. دا هغه ریجن دی چې چرته کې موږ سره ډایجیشن کمپلیټ کیږي. هیر ډایجیشن کمپلیټ د فوډ چې کوم ډایجیشن دی هغه ډایجیشن اختتام ته رسي کمپلیټ کیږي او د هغې سره سره ابزاربشن آف فوډ آلسو اکر د خوراک چې کوم ابزاربشن دی نو هغه هم دلته کې په دې سمال انټسټاین کې دننه کمپلیټ کیږي. زمونږ سره چې څنګه د مسل د وال په باره کې موږ خبره کړې وه چې دې کې 4 لیر دي. سیروسا ده سیروسا نه بعد مسکولیرس دی بیا سب میوکوسا ده او لاست کې میوکوسا ده نو سیم د لیرز چې کوم کمبینیشن دی وال آف سمال انټسټاین په سمال انټسټاین کې هم د لیئرز چې کوم هغه کمپوزیشن دی هغه سیم دی یعنی اوټر چې کوم لیئر دی د ټولو نه بهر ته لیئر دیٹ از کالډ ایز سیروسا هغې ته سیروسا ویلی شي. دویم نمبر چې کوم لیئر دی سیکنډ لیئر ته ویلی شي مسکولیرس چرته کې چې پریزنټ وي سموث مسلز. تھرڈ لیئر ته ویلی شي سب میوکوسا یعنی هغه لیئر دی چرته کې چې بلډ ویسلز پریزنټ وي او فورث ون یعنی انر لیئر از کالډ ایز میوکوسا هغه لیئر دی چې کوم ګلینډولر لیئر دی چرته کې ګلینډز پریزنټ دي چرته کې میوکس ګلینډز پریزنټ دی او سره د سمال انټسټاین چې کوم پارټ دی د سمال انټسټاین سرټن ګلینډز دي چې د هغې نه به سرټن سیکریشنز کیږي او دغه سیکریشن به بیا د ډایجیشن په کمپلیټ کولو کې هیلپ ورکوي نو هغه څیزونه دلته کې په دې میوکوسا کې پریزنټ وي. د 17 فیټ چې کوم لانګ ټیوب دی دا فردر ډیوایډ شوی دی په 3 پارټس کې parts of small intestine. further دی ډیوایډ شوی دی په 3 پارټس کې. یو پارټ دی هغې ته ویلی شي ډیوډینم سیکنډ پارټ ته جیجونم اور تھرڈ چې کوم پارټ دی دیٹ از کالډ ایز ایلیم. د 3 حصو کې زمونږ چې کوم سمال انټسټاین دی دا سمال انټسټاین ډیوایډ شوی دی. نو موږ پرون خبره کړې وه چې موږ سره څه شی دی دلته کې سټمک دی. سټمک کې دننه فوډ راشي ان د فارم آف واټ ان د فارم آف بولس. د بولس په شکل کې فوډ راشي د هغې ډایجیشن وشي او دغه بولس چې دی کنورټ شي چاته دی قایم ته کنورټ شي. قایم ته کنورژن نه بعد دې ځای کې چرته کې چې ډیوډینم سټارټ کیږي یو والو لګېدلی وي دیٹ از کالډ ایز پایلورک سپنکټر دې ته پایلورک سپنکټر وایي. نو کله چې دلته فوډ کمپلیټ ډایجسټډ شي دا پایلورک سپنکټر دا ریلیکس شي د ریلیکس کېدلو نه بعد په دې کې دننه چې کم فوډ دی دغه فوډ راشي دلته کې یو جے شیپ سټرکچر ته یو جے شیپ پارټ ته راشي د سمال انټسټاین دې جے شیپ پارټ ته دته ویلی شي ډیوډینم. دس از کالډ ایز
ड्यूडेनम. د ड्यूडेनम نه بعد بیا سٹارٹ کیږي سیکنڈ پارٹ شروع کیږي دیٹ از کالډ ایز جوجینم او د جیجینم نه بعد اخیری چې کم پارٹ راځي هغه اخیری پارٹ ته موږ وایو ایلیم کم چې لانګیسٹ پارٹ ته د سمال انټسټاین او دغه ایلیم چې دی د بیا دلته کې کنیکټډ وي د لارج انټسټاین سره with the help of ileocecal wall. لارج انټسټاین چې کله بیا ډسکس کوو نو هغې کې به درته بیا پوره سټرکچر جوړوم کم سیس چې موږ ډسکس کوو صرف د هغې سټرکچر به جوړو د ټولو سیسونو به سټرکچر نه جوړو. صحیح ده. نو زموږ سره دلته کې راغی ډیوډینم نه بعد دویم نمبر چې کوم پورشن دی دې پورشن ته ویلی شي جیجونم او د جیجونم نه بعد چې کوم یو پورشن راځي دیٹ از کالډ ایز ایلیم. لاست ون پورشن ته ایلیم وایي. په دې ډیوډینم کې به هم ډایجیشن کیږي په جیجونم کې به ډایجیشن کمپلیټ کیږي او بیا به په دې ایلیم کې د دې ابزارپشن کیږي. نو دلته موږ لیکلی دی چې هیر ډایجیشن کمپلیشن به د ډایجیشن کیږي چېرته کې دلته په دې جیجونم کې به کمپلیشن کیږي او ابزارپشن به چېرته کیږي نو ابزارپشن به بیا دلته کې په ایلیم کې کیږي. فردر به مخکې موږ ډسکس کوو چې دې کې سرټن سټرکچر دي او د دغه سټرکچر کې به دننه بیا موږ وایو چې بلډ ویسل دي دغه بلډ ویسل ته به ډیفیوژن اف دیٹ نیوټرینټس کیږي کوم نیوټرینټس چې دلته کې ډایجسټ شوي دي. ون بائی ون یو پارٹ ډسکس کوو. لومبنی چې کوم پارٹ دی دیٹ از کالډ ایز د ډیوډینم. فرسٹ ون از ډیوډینم. لومبنی پارٹ ډیوډینم دی. ډیوډینم یو لیټن ورډ دی. اٹ از ډیرایوډ from a Latin word. The یو Latin word نه derived شوی دی and that Latin word is duodenum digitorum. duodenum digitorum. duodenum digitonium دا بدلته کیو لیکو. duodenum digitonium ویلی شي 12 فنگر تا 12 fingers یا 12 inches 12 fingers یا 12 inches. دا هغه پارٹ ته د سمال انټسټاین which is a J shaped structure. یو J shaped structure دی یا د J shape ته موږ horse shoe shape هم وایو. horse shoe shape structure د اس په چې د اسونو چې کوم لاندې هغه نال ورته لګېدلي وي د هغې چې څنګه سټرکچر وي داسې راتاو شوي وي یا سی شیپ سټرکچر او همغه شانتې سټرکچر دلته کې د چا وي دا د دې ډیوډینم پرزنټ وي. دی چې کوم ډیوډینم دی دا خبره یاد لرئ چې دی په خپله په ډایجیشن کې څه کار نه لري. په ډایجیشن کې د داسې رول شته کار کوي خو د خوراک چې کوم بریک ډاون دی هغه بریک ډاون دی نه کوي. دلته کې به د خوراک بریک ډاون کیږي د دوه قسمه ګلینډس په ذریعه باندې چې کوم زموږ سره ډایجسټیو ګلینډ دی. په هغې کې یو ګلینډ دی چې هغه لګېدلی وي چېرته کې دې ځای کې پرزنټ وي. دې ګلینډ ته موږ لیور وایو. اټ از کالډ ایز لیور LIVER. دې ته لیور ویلی شي. په لیور کې پروډکشن آف جوس کیږي ډایجسټیو جوس کیږي دیٹ ډایجسټیو جوس از کالډ ایز بایل جوس. هغې ته بایل جوس ویلی شي. دې لیور سره دلته کې یو تیلی لګېدلی وي وړه غوندې کې تیلی لګېدلی وي دې تیلی ته ویلی شي ګال بلیډر. دس از کالډ ایز ګال بلیډر. دې ته ګال بلیډر وایي. په لیور کې دننه پروډکشن آف پینکریاټک جوس کیږي. دغه پینکریاټک جوس راځي او پینکریاټک نه بایل جوس په لیور کې دننه بایل جوس پروډکشن کیږي. دغه بایل جوس راځي او دلته کې چې کوم د ګال بلیډر لګېدلی دی په دې ګال بلیډر کې د دې سټوریج کیږي. دې ګال بلیډر نه یو ټیوب تللی دی. دیٹ ټیوب از کالډ ایز بایل ډکټ. هغې ټیوب ته بایل ډکټ ویلی شي. دا ټیوب راغلی دی اور دلته کې موږ سره په دې جے شیپ سټرکچر کې یو ګلینډ پرزنټ دی. دیٹ ګلینډ از کالډ ایز پینکریاز. کوم ګلینډ ته چې پینکریاز ویلی شي. لیف لایک سټرکچر دی. یو لیف لایک سټرکچر دی پینکریاز ورته وایي. په دې پینکریاز کې هم یو ډکټ راغلی دی. دیٹ ډکټ از کالډ ایز پینکریاټک ډکټ. هغې ته پینکریاټک ډکټ وایي. نو کوم چې دلته کې د ګال بلیډر نه دا ډکټ راغلی دی دا راغلی دی او دې ځای کې پینکریاټک ډکټ سره کنیکټډ دی.
It is connected with pancreatic duct or the pancreatic duct bya connected with the duodenum sara. No per duodenum ke danna che kam digestion de. دې په خپل د خوراک بریک ډاون نه کوي خو دې به د خوراک بریک ډاون کوي د لیور او د پنکریاس د سیکریشن په ذریعہ باندې د لیور او د پنکریاس د سیکریشن په ذریعہ باندې به دې څه کوي د خوراک ډایجیشن کوي اوس کله چې فوډ دلته کې راورسېده دلته کې فوډ راورسېده نو چې کوم د ډیوډینم دی په ډیوډینم کې دننه به یو هورمون سیکریټ کیږي په ډیوډینم کې دننه به یو هورمون سیکریټ کیږي ډیوډینم به څه کوي ریلیزز ا هورمون releases a hormone called as cholecystokinin. Cholecystokinin. Your enzyme will release ki that enzyme is called cholecystokinin. Cholecystokinin functions today which stimulates the release of what stimulate kai it stimulates the release of bile juice yani dalta ke shikam duodenum de duodenum release ko cholecystokinin balad shi au de ba gallbladder stimulate ki the gallbladder na bas release shi bile juice pati release shi lumbane kar pa digest pa duodenum ke dakigi she cholecystokinin release ka cholecystokinin choklal the bile juice release ye stimulate ka doim number kar basakigi doim number kar on the duodenum also releases another hormone yobal hormone ba release ki called as secretin چې هغه ته سیکریټن وای د سیکریټن کار څه دی سیکریټن بدل دی کې پنکریاس سټیمولیټ کوي او د پنکریاس نه بس ریلیز کوي which stimulates the release of pancreatic juice نو یو الخته ریلیز کا cholecystokinin سو کے سٹیمولیٹ کر لیور سٹیمولیٹ کر گال بلیڈر سٹیمولیٹ کر اور سی ریلیز کر بائل جوس یہ ریلیز کر بائل جوس را کے د سپ ذریعہ باندې دے ڈکٹ طویلی شی بائل ڈکٹ this is called as bile duct اور دے یو ڈکٹ طویلی شی pancreatic duct it is called pancreatic duct this structure तमंगा वायो this is pancreas the pancreas दे पर दे pancreas के पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस किए गए नो लिवर बाइल जूस रिलीज का और पैंक्रियास से रिलीज का पैंक्रियाटिक जूस नो दलते की चिकम जमंग ड्यूडेनम दे ड्यूडेनम बस सिर्फ द पैंक्रियास सिक्रीशन और द लिवर सिक्रीशन तस प्रोवाइड कई एरिया बहुत प्रोवाइड कई चे दग सिक्रीशन राशि और पदे ड्यूडेनम के दन मौजूद चिकम कायम रागले दे फ्रॉम द स्टमक द दग के कायम फर्दर डाइजेशन उकी नो दलते बडीर सीजुना ची दिमंग सरबा डाइजेस्ट शी खो बियाबम सना सपाती वी नो दागा पाती सीजुनो चे कम डाइजेशन दे दैट विल गेट्स कंप्लीट इनसाइड द जेजनम आगा बिया प जेजनम की केगी दल तमंग सर दो किस्म ल जूस इज रिलीज शो यो दे बाइल जूस और यो दे पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस द्वारा जूसेस दी डाइजेस्टिव जूसेस दी पर डाइजेशन की हेल्प पर कई कमचे बाइल जूस थे पद के प्रेजेंट थे NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट वर्सरा पद के प्रेजेंट थी बिलीरोबिन बिलीवेरेडिन सर प्रेजेंट थी यूरोक्रोम और the urochrome सर present पदे की दन्ना bile pigment no the tool it is the all of these are present in bile juice the bile juice की दन्ना present थी पर pancreatic juice की द्रे किस्म में enzyme present थी LAT यो enzyme दे that is called as lipase पके present थे द्वेम एमाइलेस पके प्रेजेंट थे और द्रेम नंबर ट्रिप्सिन पके प्रेजेंट थे थर्ड वन इज ट्रिप्सिन लाइपेज बद लिपिड
ब्रेक डाउन कई एमाइलेज बदा कार्बोहाइड्रेट्स कई और ट्रिप्सिन जे दा बदा प्रोटीन और ब्रेक डाउन कई ठीक शो नो मंग आल दे द प्रोटीन बारा की स्टमक के पेप्सिन खबर कड़ी वो दिल के ट्रिप्सिन दे मख की बराजी पर जीजीनम के द्वैम नंबर से कम पार्ट थे सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द जेजुनम. Jejunum is the second part of small intestine. Jejunum यो Latin word दे लातीनी लफ्ज़ दे चेदा हगी मतलब दे empty खाली केदल मतलब ये दे empty खाली केदल अगर part दे where digestions completed. Here digestion gets completed. दिल तक की डाइजेशन से कीगी डाइजेशन ब कंप्लीट किएगी तकरीबन 4 to 6 inches 4 to 6 feet दे साइज दे 4 नवाला तरजीब फीट सपोरी द जूजिनम साइज दे पदे जे के डाइजेशन कंप्लीट कीगी विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक जूस कम पेंक्रियाटिक जूस चे दिल तक की प्रोड्यूस शिवी दी द पेंक्रियाटिक जूस पर अलोंग विद द काइम राशि दिल तक की शर्त जूजिनम तब राशि खो जीजिनम के दन नखल जूसेस इंटेस्टिनल जूसेस प्रोड्यूस किएगी दैट इज कॉल्ड एज इंटेस्टिनल जूसेस या इंटेस्टिनल एंजाइम प्रोड्यूसेस एंजाइम्स प्रोड्यूस कई कम एंजाइम प्रोड्यूस कई द प्रोड्यूस कई लैक्टेज एंजाइम द प्रोड्यूस कई एरेप्सिन एंजाइम द प्रोड्यूस कई लाइपेज एंजाइम lactase erepsin lactase सरा maltase यो एंजाइम दे प्रोड्यूस कई maltase lactase erepsin lipase दे सरा peptidases दागुंट एंजाइम दे प्रोड्यूस कई बकाये ची सुमरम सीजुन दल तपाती दी अगर टूल सीजुन बर डाइजेस्ट कीगी इनसाइड दिस jejunum tool digestion but complete she after completion of digestion come che digested food de come che small particles of food the particles but transfer she charta toward the small intestine towards the ileum part of small intestine pade ileum ke dan nabadade absorption की तो इलियम के धन बदले एब्जॉर्प्शन किए गए इट इज द लास्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन द टूल ना आखिरी और लॉन्गेस्ट पार्ट थे घट पार्ट थे द हगा पार्ट थे वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस दिल तो खुराक एब्जॉर्प्शन की खुराक पर एब्जॉर्ब की टुवर्ड द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम तो द एब्जॉर्प्शन नबाद बदे बिया जमंग डिफरेंट सेल्स तसे की डिस्ट्रीब्यूट की डिफरेंट सीरीनो तबा डिस्ट्रीब्यूट की पदे इलियम के दन न प्रेजेंट हुई दिस इलियम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर या कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड रूजी पदे के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुई दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूजी अगर स्ट्रक्चर तो रूजी इज वेलिशी पर रूजी के दन ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुई विच कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पदे की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दी दे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो वेलिशी वेलाई इट इज कॉल्ड एज वेलाई यानी दिल तके कमंगा द स्मॉल इंटेस्टाइन वर्कोटे वंते की हिस्सा ड्राको न पदे स्मॉल इंटेस्टाइन के दन्ना चेकम इलियम वाला पार्ट थे द इलियम पार्ट वंगा वाला हिस्सा ड्राकला न पदे इलियम के दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दी एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज वेलाई देत मंगा वेलाई वाई दिस इज कॉल्ड वेलाई पदे वेलाई के दो किस्म ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी पदे वेलाई के यो अलग ब्लड सर्कुलेटरी वेसल्स दी पदे रेड के दी ब्लड सर्कुलेटरी वेसल्स और यो अलग पदे के प्रेजेंट थी लिम्फेटिक वेसल्स ब्लड सर्कुलेटरी वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल व्हिच कंसिस्ट ऑफ वेलाई के दन्ना वेलाई कंसिस्ट ऑफ blood circulatory vessels and
lymphatic vessel یو اړخ ته پکې blood circulatory vessels دي او بل اړخ ته پدې کې څه present دي lymphatic vessels پکې present دي کوم چې blood circulatory vessels دي یعنی blood vessels چې دي arteries دي veins دي capillaries دي دغه به absorption کوي د vitamins د glucose او د protein ورسره نور چې څومره څیزونه دي د هغې ټولو absorption به blood circulatory vessels کوي یعنی blood vessels چې دي دی به د څه absorption کوي د glucose absorption به کوي دی به absorption کوي د vitamins دین علاوه د پروټین چې کوم ایکسټرا absorption دی دا ټول به blood circulatory system کوي lymphatic vessel بس کوي lymphatic vessels به کوي absorption of digested fats the digested fats څومره فیټس چې دلته کې پریزنٹ دي هغه فیټس په څوک ابزارب کوي lymphatic vessels به ابزارب کوي اور د فیټس نه علاوه که ګلوکوز دي وایټامینز دي پروټینز دي د هغې ابزاربشن به دلته څوک کوي د هغې ابزاربشن به بلډ ویسلز کوي نو دیزی کې به زمونږ سره زیات سیزونه چې دي دا به ابزارب شي بقایه چې کم پاتې سیزونه دلته پاتې شول یعنی کم ویسٹ پروډکټ په فارم کې دلته کې کم شیزونه پاتې شوي دي هغه به دلته کې راشي لارج انټسټاین ته فردر په لارج انټسټاین کې به پروسیسینګ کیږي په لارج انټسټاین کې دننه به د دې نه چې کم هغه واټر دی واټر به ابزارب کیږي ټورډ د بلډ او په لاست کې به موږ ته فیسس پاتې کیږي کم چې به بیا د ریکټم په ذریعه باندې د موږ د باډي نه آوټساید انوایرمنټ ته ډسپوز کیږي کلیئر دی دا موږ سره سمال انټسټاین باره کې ډسکشن ټیک شو